الله رب ذوالجلال حکم کړی دی چې ایمان والا با زیات محبت والا وي، زیات مینه به ساتي د الله رب ذوالجلال سره. نو که اوس منګه په خپل ګریوان کې سر ښکته کو او دا خپل محبت هم وتللو، نو ځان باندې به په خپله د کفر فتوا ورکو او ځان ته به په خپله کافرانو وایو چې یا الله زما خو د مال سره محبت دی، زما خو د جایداد سره محبت دی، زما خو د خپل اولاد سره محبت دی، زه خو په کاروبار کې یم، زه خو که په مونځ باندې ولاړ یم، ما ته خپل کاروبار یاد وي. هغه امام وی په جمع باندې ولاړو او رکعت ته غلط شو، 3 رکعت یې وکړه چې شاته سر وګرځو، وی الکه 100 رکعت شو، تمام په خپل خپل مزو کې مبتلا او چاته پته نه وه، ټول یې مونږ برابر دی. اکثر داسې وي یو ځای کې ختم کوم 3 رکعت وکړل، نو چې سر مې راوګرځوم مې 100 رکعت شو، چاته پته نه مې دا خو جوړ 3 رکعت شو، نو شاته راپسې هغه یو اواز وکړو، زه وایي 3 لا ښه دي 3 ښه دي. نه دا خو دین دی، دین خو به په خپله خوښه باندې نه کوي چې زه 3 زیات ښه دي ځه، نه چې دی الله رب ذوالجلال کوم حکم کړی دی هغه به. نو تمام خلکو وي موږ ته خو پته نشته دی، یو پکې پاسېدو وایي 3 رکعت وشو، امام خوشحاله شو چې زه یو خو راپسې توجه والا ولاړ دی، توجه یې برابره وه، دغه ده 3 رکعته مې کړي راته وي، وایي تا ته څنګه پته ولګېده چې ما 3 رکعته وکړه؟ وایي صاحبه زما 4 دوکانونه دي او په هر رکعت کې مې د یو دوکان حساب کتاب کوه، نو دا 3 وشو یو پاتې دی، رکعت لا پاتې دی. دغه زمونږ محبت دی. نو موږ ته خو په مونځ کې الله نه یاده، بیا به راته په عامه زندګۍ کې الله سره یاد شي او بیا به م ورسره محبت سره شي. او الله رب ذوالجلال ما او تا نه هغه محبت غواړي چې د هر څه نه به زیات وي.